الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. موږ دا په دعوی سره وایو چې دا وکټوري اهل حدیث چې زموږ عوام ورته وابیان او څوک ورته غیر مقلدین او دوی ځان ته سلفیان یا اهل حدیث وایي دا د انګریزانو پیداوار دی او د دې په دې دعوه باندې زموږ سره ډیر دلایل دي. د لامذهب اهل حدیث سلسله پنځو مشرانو ته رسیږي: عبدالحق بنارسی، نذیر حسین دهلوی، نواب صدیق حسن خان، نواب وحید الزمان او عبدالله غزنوی. دا پنځه واړه په هندوستان کې وو. په هندوستان باندې د انګریزانو د حکومت په دور کې را پیدا شول. عبدالحق بنارسی د شاه اسماعیل شهید رحمه الله شاگردو، نذیر حسین دهلوی د شاه اسحاق حنفی شاگرد دی، نواب صدیق حسن خان د مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی حنفی مرید او شاگرد دی، وحید الزمان د مولانا سلامت الله کانفوری حنفی شاگرد دی، عبدالله غزنوی د حبیب الله قندهاری حنفی شاگرد دی. نو د دوی سلسله او سندونه دغه پنځو کسانو ته رسیږي. د دې پنځو وړو استادان احناف او دوی په خپل غیر مقلدینو. نو عدم تقلید او وکټوري اهل حدیثیت د دوی د زمانې نه شروع شو. دویم دلیل درته وایم، په هندوستان کې په 1350 عیسوي کې د جنگ آزادۍ معرکه وه. د سید احمد شهید رحمه الله یو خلیفه مولانا سرفراز علی حنفی د مجاهدینو امیرو او جنگی قماندان د یو مرید جنرال بخت خانو، دوی د بادشاه بهادر شاه ظفر حنفی سره یو ځای شول او ډیلی فتح کړو. په دغه معرکه کې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله، مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله، مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله او مولانا رحمت الله کرانوی رحمه الله او حافظ زامن شهید رحمه الله وغیره احناف علما هم ملګریو. لیکن بل طرف ته انګریزانو د داخلي منافقانو د غیر مقلدینو د دې مذکورو مشرانو څخه ډیر کار واخیستلو او بیرته ډیلی ونیولو. انګریزانو چې د مجاهدینو نه ډیلی ونیولو، نو دا د دې پنځو مشرانو د دې غیر مقلدینو وکټوري اهل حدیثو برکاتو. دریم، نذیر حسین د مجاهدینو په خلاف فتوی ورکولې. دا د دې لامذهب شیخ الکل دی. د فتاوا د فتاوی نظریه په هغې کې باب لګولی دی په نوم د کتاب الامارة والجهاد. الته د ده څخه پوښتنه شوې ده چې جهاد فرض عین دی او که فرض کفایي. نذیر حسین جواب ورکوي چې جهاد فرض کفایي دی، لیکن د جهاد لپاره یو څو شرطونه دي چې تر څو پورې هغه شرطونه نه موجود شوي جهاد نه کیږي. او بیا په اخر کې لیکي چې نن سبا هغه شرطونو کې یو شرط هم نشته، لہذا نن سبا د انګریزانو سره جهاد نه دی بلکې فساد دی. فتاوی نظریه جلد 3 صفحه 284. د انګریزانو سره د جهاد په باره کې ترېنه پوښتنه شوې ده، نو دی ورته په جواب کې لیکي چې علاوه له دا چې موږ معاهدین یو، موږ د سرکار سره عهد کړی دی، نو بیا څرنګه د عهد مخالفت کوو؟ د عهد شکنۍ ډیر مذمت په حدیثو کې راغلی دی. فتاوی نظریه جلد 3 صفحه 284. څلورم، غیر مقلدینو به د مجاهدینو جهاد ته غدر ویلو او د جهاد په خلاف 2 رسالې ولیکلې. یو نواب صدیق حسن خان ولیکله په نوم د ترجمان وهابیه، او بل محمد حسین بیټالوی ولیکله په نوم د الاقتصاد فی مسائل الجهاد. ما سره دا رسالې اوس هم موجودې دي. په دې دواړو رسالو کې دا فتوی جاری کړي چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی او د 1350 عیسوي کال په جنگ آزادۍ کې چې کم د 11,000 څخه زیات شهیدان علما وشو، دې ټولو ته مردار ویلې. پنځم دا چې د نذیر حسین سوانح نگار لیکي چې عین د غدر، دوی جهاد ته به غدر ویلې، یعنی عین د جهاد د دوی الفاظ داسې دي: عین د غدر په حالت کې و انګریزا مسنر لیسنس په زخمی حالت کې نذیر حسین په داسې حالت کې کور ته راوستله چې هر بچی د انګریزانو دښمنو هغه 3 میاشتې په کور کې وساتله او د هغې پوره علاج او خدمت وکړو. که په دغه وخت کې ظالم باغیان یعنی مجاهدین که دا خبر شوی وی، نو د نذیر حسین د کور په تباه کولو کې به هیڅ تأخیر نه وی کړی. باغیان یعنی مجاهدین په څنګ کې مسجد ته راغلیو، لیکن تر 3 میاشتو پورې په دې پوه نه شول چې په څنګ کې حویلۍ کې څومره کسان دي. کله چې 3 میاشتې بعد پوره امن شو او انګریزه پوره صحتمنده شوه،
نو نذیر حسین انګریزي کمپ ته وروړله چې د دې کارنامې په عوض کې ورته 1300 روپۍ انعام ملاو شو. الحیات بعد الممات صفحه 128. شپږم دلیل دا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې څخه مخکې د غیر مقلدینو هیڅ مدرسه، هیڅ مسجد او هیڅ کتاب نشته. د دوی د هر کتاب، هر مدرسې او هر مسجد تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع دی. زما د یو غیر مقلد سره مناظره وه، هغه ته ما ویلې چې تاسو د انګریزي دورې پیداوار یئ، که نه زه په چیلنج سره تاسو ته وایم چې تاسو د انګریزانو د دور نه په هندوستان چې کله د انګریزانو حکومت راغلو، د انګریزانو د دور نه مخکې صرف خپله یو مدرسه د اهل حدیثو ثابته کوي، خپل یو کتاب ثابت کوي، خپل یو مسجد ثابت کوي، خپل یو شیخ ثابت کوي. دا په ځای پرېږدئ خپل یو 2 پاڼې رساله ثابته کوي، خو چې اقراري غیر مقلدي د تقلید په خلاف باب لګولی وي. دعوی به نه کوئ چې بخاري زمون کتاب دی، بخاري کې د تقلید په خلاف په کوم ځای کې باب لګېدلی، په مسلم شریف کې د تقلید په خلاف په کوم ځای کې باب لګېدلی دی. هر څوک دا دعوه کوي چې بخاري زمون کتاب دی. ستاسو کتاب به هلته شي چې په دې لویه بخاري کې د تقلید په خلاف هم کم باب ولګېږي. باب الرد علی الجهمیه. جهمیه یو وړه فرقه ده چې اوس په دنیا کې کېدای شي موجود هم نه، لیکن بخاري کې د هغوی په خلاف باب لګېږي او د دنیا په اربونو مسلمانان تقلید کوي او کړی دی، او د دوی په خلاف یو باب هم پکې نشته. نو دا څنګه ستاسو کتاب دی؟ دعوی به نه کوئ. اقراري غیر مقلد چې وي او یا په شهادت ثقه باندې ثابت وي، نو داسې یو کتاب ما ته وښایي چې اقراري غیر مقلد لیکلی وي، صرف 2 پاڼې رساله، خو چې د انګریزانو د دورې نه تاریخ 15 منټه مخکینی وي. تاسو یې مونږ ته ثابت کړئ. د غیر مقلدینو نوم دی اهل الحدیث. دوی ځان ته اهل الحدیث وایي، خو ګورئ د دې ډلې ایجاد په هندوستان کې شوی دی. په هندوستان کې د دې ډلې اصلي نوم وهابیو. بیا مشهور بریلوي عالم مولوی فضل رسول بدیوانی ورپسې تبلیغات شروع کړل چې دوی د محمد بن عبدالوهاب په مذهب دي. نو د دې تهمت د لرې کولو لپاره ټولو وابیانو په متفقه طور باندې برطانوي حکومت ته عریضه وکړه چې د وهابي په لفظ باندې قانوني پابندي ولګوي او د دې جماعت نوم اهل حدیث کړي. د عریضې متن داسې و: بخدمت جناب سیکرٹری گورنمنٹ مین آپ کی خدمت سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواستگار ہوں. 1888 میں آپ نے ماہواری رسالہ اشاعت السنہ میں شائع کیا تھا کہ میں اس بات کا اظہار تھا کہ لفظ وہابی جس کو عموماً باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہندوستان کی اس گروہ کے حق میں جو اہل حدیث کو ہلاتے اور ہمیشہ سے سرکار انگریزی کے نمک حلال اور خیرخواہ رہی، اور یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے اور سرکاری خط اور کتابت میں تسلیم کی جائے، پس ہم باکمال ادب و انکساری کے ساتھ گورنمنٹ کی درخواست کرتی ہے کہ وہ سرکاری طور پر اس لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اس لفظ کی استعمال سے ممانعت کا حکم نافذ کریں اور ان کو اہل حدیث کے نام سے مخاطب کیا جاوے. اشاعت السنہ دوابیانو کتاب صفحہ 40 جلد نمبر 11 شمارہ نمبر 2. نو د دوی نوم په کال 1888 عیسوي کې په انګریزي رجسټرو کې اهل حدیث شو. نو دا هغه اهل حدیث نه دي چې په معنا د محدث سره وي. ګوره اهل النحو په معنا د ماهر فی النحو سره دی، اهل الصرف په معنا د ماهر فی الصرف سره دی، اهل منطق په معنا د ماهر فی المنطق سره دی، اهل التفسیر په معنا د ماهر فی التفسیر سره دی. نو اهل الحدیث اهل الحدیث دا په معنا د ماهر فی الحدیث سره وي. او دوی خزم اهل الحدیث دا ولو که ماهر فی الحدیث نه، نرم اهل الحدیث ته، معشومم اهل الحدیث ته، ملایم اهل الحدیث ته، چولی پروشم اهل الحدیث ته، موټروانم اهل الحدیث ته، کلینډرم اهل الحدیث ته. په حدیث باندې پوهیږي او نه پوهیږي، دا توهین یوازې د حدیثو دوی کوي.
ګوره څوک چې په نحو نه پوهیږي نو هغه ته اهل النحو نشي ویلی ځکه دا د نحوي توهین دی. څوک چې په صرف نه پوهیږي هغه ته اهل الصرف نشي ویلی ځکه دا د صرف توهین دی. څوک چې په منطق نه پوهیږي هغه ته اهل المنطق نشي ویلی ځکه دا د منطق توهین دی. نو څوک چې په حدیث نه پوهیږي هغه ته موږ اهل الحدیث نه وایو اهل الحدیث، بلکې هغه ته موږ یو لفظ پکې زیاتو وکټوري اهل حدیث. وکټوري اهل حدیث یعنی انګریزي اهل حدیث. دوی ماهرین فی الحدیث وی کني خدا نوم ورته انګریزانو غوړه کړی دی. دارنګي په هندوستان کې د انګریزانو له دور نه مخکې داسې کومه ډله نه وه چې هغوی ځانونو ته محمدي ویلی وي. د محمدي په نوم د انګریزانو نه مخکې هیڅ ډله نه وه. د غیر مقلدینو مشهور مؤرخ شاه جهان پوری د خپل ډلې په باره کې لیکي چې په مخکینیو وختونو کې د دې نظریې خلق بالکل شاذ او نادرو، ډیر په نظر نه راتلل. د دوی نوم ډیر د لږ وخت څخه را په دې خوا اوریدل کیږي. دوی ځانونو ته اهل حدیث یا موحد یا محمدي وایي، مګر مخالف فریق ورته غیر مقلدین وهابیان او لامذهبه وایي. نو ګوره د انګریزانو د دور نه د دوی دا نوم را شروع دی. الارشاد الى سبیل الرشاد صفحه 14. نو په هندوستان باندې د انګریزي دورې څخه مخکې په دې نوم باندې کومه خاصه ډله نه وه. البته روافضو به ځان ته مخکې محمدیان ویلي او یو محدث دی د ابو شاهین په نوم په 299 کې پیدا شوی دی. دغه محدث په سنه 300 کې د احادیثو اوریدل شروع کړل او په سنه 385 هجری کې وفات شوی دی. تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 183. نو امام قرطبي د دغه عالم په باره کې فرمایي چې ابن شاهین ثقة لیکن ډیر زیات غلطي به کوله. او علامه خطیب بغدادي فرمایي چې محدث ابن شاهین د شيوخو څخه پاتې شونه دی لیکن ډیر زیات غلطیدو او له فقه څخه بالکل ناخبره او د په مخ کې به چې د حنفي یا شافعي یا د مالکي او یا هم د حنبلي مذهب ذکر کېدو نو د به ویل چې زه محمدي المذهب یم. تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 184. نو دا لفظ دا د محمدي لفظ او د اهل حدیث لفظ نه د محمد صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او نه د صحابو نه ثابت دی او نه د تابعینو نه ثابت دی، بلکې په 4مه صدۍ کې یو محدث ځان ته محمدي ویلی دی چې هغه د فقه د علم څخه بالکل محروم او د اغلاطو ټیکهدارو او هغه هم د یوې ډلګۍ په شکل نه و بلکې یوازې ځان ته به محمدي ویلو، یعنی یوه ډله د محمدي په نوم باندې نه وه. خلاصه ورونو دا چې وابیان د انګریزانو د دورې پیداوار دي، غیر مقلدین، دا زمونږ د زمانې اهل حدیث. د دوی نه مخکې وهابیت د محمد بن عبد الوهاب نجدي نه شروع شوی دی. محمد بن عبد الوهاب النجدي په سنه 1111 کې پیدا شوی دی او د تعلق د بني تمیم د قبیلې سره و. د په حرمینو کې علم حاصل کړی دی. د په استادانو کې شیخ محمد بن سلیمان الکردی الشافعي او شیخ محمد حیات السندیم شامل دي. احمد بن زینی الدحلان فرمای وكان الشيخان المذكوران وغيرهما من أشياخه يتفرسون فيه الإلحاد والضلال ويقولون سيضل هذا ويضل الله به من أبعده وأشقاه، فكان الأمر كذلك وما أخطأت فيه فراستهم. یعنی دې دواړو استادانو په محمد بن عبد الوهاب نجدي کې الحاد او گمراهی لیدله او فرمایل به چې زر دی چې دی به په خپله هم ګمراه شي او ډیر بدبخته به نور هم د ده په لاس ګمراه شي، چې بیا همداسې وشول او د دوی فراست د ده په باره کې خطا نه شو. همدارنګه فرمایي وکان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين فكان أيضا يتفرس في ولده المذكور الإلحاد ويذمه كثيرا ويحذر الناس منه. یعنی محمد بن عبد الوهاب نجدي د پلار عبد الوهاب د نیکو علماو نو، د به هم د خپل زوی په باره کې د الحاد پیشګویي کوله او خلق به یې د ده نه ویرول. همدارنګه لیکي چې اخوه سلیمان بن عبد الوهاب فكان ينكر ما أحدثه من البدع والضلال والعقائد الزائغة وقد ألف كتابا في الرد عليه. یعنی د ورور سلیمان هم د بدعت او گمراهی نه خوښوله او د په خلاف یو کتاب لیکلی دی. وګوره الدرر السنیه صفحه 42.
د دې فرقې د بانی نوم محمد دی لیکن نسبت پلار یعنی عبدالوهاب ته کیږي اگر چې پلار ډیر نیک او صالح سړی و لکه د امام بخاری نسبت چې جعفي ته کیږي ځکه چې د امام بخاری پلار اسماعیل او د اسماعیل پلار ابراهیم نومېدو او د ابراهیم پلار مغیره د جعفي په لاس مسلمان شوی و دې فرقې به ځانونو ته حنابله ویلې لیکن د حنابلو په خلاف ډیر شاذ او خطرناک عقاید لرل لکه زیارت النبي صلی الله علیه وسلم شرک ګڼلو استشفاع بالنبي صلی الله علیه وسلم شرک ګڼلو د سماع النبي عند القبر عقیده شرک ګڼله د تجسیم عقیده لرله د دین په امورو کې د عقل طرف ته رجوع نه منله د اجماع او د قیاس څخه منکرو خپلو مخالفینو ته به کافران او مرتدین ویلې له ایصال الصواب څخه منکرو خلق به د درود څخه منع کول د دلایل الخیرات وغیره د درود کتابونو نه به خلق منع کول خپله ډله به د تفاسیرو او د امامانو د کتابونو د مطالعې نه منع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف داګي یعنی پوسټرسان ګڼلو وګوره شواهد الحق صفحه 156 او صفحه 109 الدرر السنیه صفحه 40 الفجر الصادق صفحه 14 د محمد بن عبد الوهاب النجدي په باره کې زموږ علما فرمایي مفتی فرید رحمه الله په فتاوی فاریدیه کې لیکي چې د خوارجو نو محمد انور شاه کشمیری رحمه الله په فیض الباری کې د په باره کې لیکي کان رجلا بلیدا دا ډیر قمقل انسانو قلیل العلم یتسا او ډیر زر به د کفر فتوی لګولې او دارنګي المهند علی المفند چې زموږ د علماو د دیوبند اجماعي کتاب د پاغي کې لیکلي چې دا د خوارجو نو دا غیر مقلدین زمون غیر مقلدین دوی ځان ته وهابیان نه وي وهابیان مقلدین وګر چې د خوارجو نو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهب خو په مذهب کې شاذ مسلې لرلې لکه زمون په زمانه کې چې پنځپیریان او بریلیان او مودودیان دي دوی ځان ته حنفیان وي لیکن په حنفیت کې د دوی داسې مسائل دي چې هغه د احناف نه شاذ مسائل دي او د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه شاذ مسائل دي د دوی هم داسې شاذ مسائل په حنابلو کې و یعنی دوی مقلدین و لیکن بیا هم شاذ مسئلې لرلې او زموږ د زمانې د وکټوریا اهل حدیث دوی ځان ته بالکل بې مذهبه وایي دوی مذهب نه مني سبحان ربک رب العزة